لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له أبدي أزلي سرمدي ولا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحدا ونشهد أن سيدنا ومولانا ورحمتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيقنا ورؤوفنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشراف الأمة حملة القرآن وأصحاب الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وشتوصلا درو شریف ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اظہار میں کوشش توصل اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا جناب فخر احمد قاری سے مولانا زبیر احمد سے اور نور علماء کرام اور بیا پدې محفل کې ناس هغه کسان هغه سپینګری مشران چې د کوم سپینګرو د سپینو ډکونه
خالق کائنات رب لم یزل حیا کوي او بیا په دې محفل کې ناس هغه نوجوانان چې نن الله رب العزت په عرش کې فرشتو باندې فخر کوي چې فرشتو وګورئ دې نوجوانانو خپل خواهشات جذبات پرېښي دي راغلي دي ما ته ناست او هغه نوجوانان چې کوم نوجوانان مبارک رسول الله مبارک فخر افتخار کړی دی رسول الله مبارک فرمایلی دي وی زما د امت نوجوانانو مثال د کشتۍ لاندې حصہ ده او که چېرې کشتۍ د لاندې حصہ مضبوط وي دا کشتۍ به نه ډوبېږي د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو ته مبارکباد ورکوم چې الله رب العزت دا ختم قرآن د سپینګرو دپاره الله د سپینګرو په برکت دې نوجوانانو په برکت د انبیاء علیه السلام وارثان د علما په برکت د صحابه وارثان د طالبانو په برکت باندې الله دا ختم خپل په دربار کې قبول کړي او رب العالمین دا ختم تاسو لپاره او تاسو پورا خاندانونو لپاره او پورا نسل لپاره پورا علاقې لپاره ټول امت مسلمه لپاره الله مبارک وکړي عزتمندو قسم درته خورم چې الله رب العزت تاسو له کوم مقام او مرتبه ورکړه پتا وخت کې زموږ ایمان او عقیده دا ده چې تاسو نه بل پوښت خلق نشتا ولې تاسو خالق کائنات رب لم یزل راغوښتي خپل کلام اورېدو لپاره تاسو انتخاب کړی دی تاسو خدای غوړه کړی یې تم را بختور خلق دی الله رب العزت نور هو بختور کا او بیا ټول نو مخکې خبره را شروع کوم نه مخکې منګه تاسو کوم یو دعا کو قاری فخر احمد سے باو داغه کرتا ہوں قاری فخر احمد سے او داوی شاگردان زمونږ اساس د بابرکت او باسعادت محفل کې راجمع کېدو لپاره سبب ګرځېدلی وریا لکه څنګه زمونږ ایمان دی علماء ناستی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم وجه الکائنات دی دا زموږ ایمان دی پیغمبر علیه السلام وجه الکائنات دی چې الله رب العزت په دې کائنات ته متصف کاری رزمک اسمان دا ټول کائنات دا ټول مخلوقات پیدا کړی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت پیدا کړی د کائنات دا پیدائش د کائنات د خلقت سبب رسول الله ګرځولې دي نو الله رب العزت یو اعلان کړی دی او اعلان داسې کړی دی د رسول الله په جواب باندې چې زما بندګانو تاسو کې چې دا کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله کچره تاسو تا واره چې موږ ایمان حاصل شي مؤمنان شو تر هغه وخت پورې تاسو مؤمنان نشئ کېدی تر کوم وخت پورې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درود بار بار څه کوئی رسول الله باندې رسالت دي تاسو ډېر ثواب وشي او ویل شي ځکه بار بار وی تاسو د خپل ځان نام خپل اولاد نا خپل مال نا د ټول کائنات په زیات رسول الله سره محبت نه کوي مسلمانان نه کوي ولی رسول الله مبارک وجه الکائنات ګرځیدل دي نن مسلمانانو زیر واورئ نن هغه شپه ده چې په کومه شپه باندې خالق کائنات رب العزت خپل کلام نازل کړی دی نن به الله زموږ بخښنه کوي دغه فرشتې موجود دي الله زموږ بخښنه کوي دا دومره غټ اعزاز د چا د وجې حاصل شو فخر احمد قاري صاحب د وجې حاصل شو نو ټول رڼا دعا وکړئ چې الله رب العزت فخر احمد قاري صاحب د شاګردان
خدای دنیا مو خسته کې او آخرت الله پاک په دنیا او دنیا یې نعمتونه باندې معلومات او دا دغه شاګردانو څومره والدین دي ناوله مشالي وکړه الله د رسول الله په برکت خپل کلام په خاطر باندې د دې شاګردانو والدین خدای ټول دنیا او خسته کې او آخرت هم خسته کې او دا خلک څومره خلک یا الله دا ټول د رسول الله امت دی ګوري یا الله دې کې هر یو فرد تا د رسول الله لپاره د امت لپاره انتخاب کړی دی او ربا د رسول الله په برکت د دې کلام په برکت د ختم په برکت دا ټول معلومات خدای دې ټول دنیا هم خسته کې آخرت خوشاله شئ الله ممنون خوشاله عزتمندو تاسو نسبت یو عظیم شان کلام قرآن مجید ډیر عظمت والا ډیر شرافت والا ډیر لوی والا او ډیر عظمت والا کلام دی کدی قرآن مجید سره د چا نسبت راغی علماء ناستی زموږ دا ایمان او دا عقیده ده چې په کائنات کې د هغوی نه بل څوک افضل نشي کېدی په کائنات یو مثال درکوم یو سړی یو کپڑا اخلي او هغه کپڑا 50 روپۍ ده دا قاری سے محترم زموږ استاد دی او ډېر بد خبر د پر ناسم دوی کته ناسم دوی درخواست دی قاری سے راشه کی مخ درشه او درشه راشه کوم تاسو کوڅه تر ځو بورا بورا نه نو خوشاله نه لږه خوشاله نه نشي هغه مې دا کولو چې یو کپڑا 50 روپے گز دے یو کپڑا 50 روپے گز دے لیکن دا 10 روپے کپڑا چې کم دا دنه موږ تاسو د قرآن کمیس جوړ کو نو په ایمان وایي کدا 10 روپے کپڑا تاسو نه رسی کنه زمدا ایمان دی د قرآن دی کمیس نه په کائنات کې بل کپڑا افضل نشي کېدی بل کپڑا افضل نشي کېدی دا کمیس موږ سینې سره لګو دا کمیس موږ پستر کو لګو دا کمیس موږ په تندې لګو دا کمیس موږ کولو ولې قرآن سره نسبت راغلی عزتمن مسلمانانو قرآن مجید چې په پاڼې باندې کړی شوی دی په دنیا کې به تاسې پاڼې چې هغه ډېر لوی قیمتي وي ډېر لوی قیمتي وي اگر قرآن مجید په پاڼې باندې کړی شوی دی هغه پاڼه ډېر ارزان دی لیکن قرآن پرې کړی شوی دی په ایمان وای په کائنات کې بل هغه افضل پاڼه کېدی شي نشي کېدی قرآن سره نسبت راځي بیا عزتمن مسلمانانو په دنیا کې قسم کھانے دی اعلیٰ نہ اعلیٰ قیمتی قیمترین کھانے دی کائنات کی لیکن یہ ادنا درجے حق و بلاک دا اللہ بکور کو جماعت کی یا وہ مدرسہ کے لگی دلی پیمان ہوا ہے طول دنیا قیمتی کھانے دا مقابلہ کرش رہا کھانے نا وہ قرآن سر نسبت رہا مدرسہ و جماعت نسبت سے کرتے قرآن سر دے آج میں دا قول کہ آدن تاسو دا اللہ کلام اور دے تاسو نسبت قرآن سره راغلی قسم ته تخرم چې په کائنات کې ګوره تاسو نه بل څوک دغه وخت کې افضل نشته ګورئ ټول وجه او دا ګوره ایماني خبره ده دا قصه او کهاني نه ده دا دلایل سره او حق خبره ده چې الله رب العزت تاسو له دومره مقام ورکړي او دا هغه مقام سبب چې کوم د قاری په عمل شروع شیخ جوړ شوی دی بیا ورته کوي الله په ایمان باندې عزتمندو قرآن مجید اللہ رب العزت جو عظیم الشان کلام اللہ رب العزت آسمانی سالوں کتابوں نے دماغ سے توجہ باور کا ہے ہر خبر کوئی اور صرف صحیفین اور بدوی کے اکثر اللہ رب العزت بدر رمضان مبارک کی نظر بدر ټولو کې الله رب العزت صرف تو قرآن کا حفاظت ذمہ رکھتے دا اللہ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون رب فرمائے چې دا قرآن موږ نازل کړی دی او موږ په خپله د قرآن حفاظت
الله پاک د قرآن حفاظت ولې کوي؟ د هغه وجه درې وجې درته ښیم. څلور وړومبۍ وجه الله رب العزت خالق کائنات رب لم یزل چا دا کلام دی هغه پخپله د قرآن ته تلاوت ته د قرآن ته چې کله د الله یو بنده تلاوت کړي حدیث مبارک کې راځي الله ورته دومره خوشحالېږي چې یو کس یو مالک او د هغه شوق چې کوم دی ګاڼه بجانو سره او یو ښایسته وینځه هغه ورته ګاڼه وي او ګډېږي. تاسو په ایمان وئ دا مالک به څومره خوشحاله دغه شوق دی که نه؟ خوشحاله به یې که نه؟ شوق یې پوره کېږي. د الله په ذات مې دې قسم رسول الله مبارک فرمایي دي الله پاک به دې مالک نه 72 ګونه زیاته که د یو بنده د قرآن تلاوت کړي الله ورته دومره خوشحالېږي. سبحان الله. قرآن ته الله دومره خوشحالېږي. دغه وجې نه الله رب العزت د قرآن حفاظت دې واریا کړي. دیمه وجه فرشتي د الله ډېر معزز مخلوق دي، لیکن فرشتو کې د جبرائیل علیه السلام نه علاوه علما ناست دي. ټولې فرشتې چې کوم دي هغوی د قرآن تلاوت نشي کولی، قرآن تلاوت نشي کولی او قرآن تلاوت ته دومره خوشحالېږي. یو حدیث کې راځي یو صحابي دی هغوی د قرآن تلاوت کې شپې په تهجد کې ولاړ دی او قرآن تلاوت کوي. د هغه کور ډېر څنګ دی، یو ګبره ډېره څنګ ده او خوا کې ورسره ماشوم بچی هم ناست دی او خوا کې ورسره اسم تړل دی. ولې هغوی مجاهدین اسم تړل دی. نو کله چې دی تلاوت کوي سورة الکهف تلاوت کوي مانځه کې ولاړ دی او کله چې اواز تیز کړي نو دا اس په ترېدو شي ټوپونه وهي. دی بیا ویلېږي داسې نه چې د اس زما بچی وچټي نو بیا تلاوت په دمه بیا ولا جوش راشي بیا په دې شي سهار پر دا معاملې وچلېده. اخر ته ویلېدو وې داسې نه چې بچی مې اسو په نقصان نه رسولې د موږ ختم کو سلام در باسو چې کله د سلام در باسو از بار وکړو چې اسمان په دې سره نو تر اسمان مکمل رڼا و. ته په موږ راغله مسجد نبی ته پیغمبر علیه السلام ته پوښتنه کې هبت او خو رسول الله مبارک په انتظار کې ناست دی چې کله بلال راغی اذان یې وکړو او اذان نه پس رسول الله تشریف راوړ موږ شروع کړو. چې کله موږ شو د پیغمبر علیه السلام ته بیگانه دا واقعه ټول واوریده. پیغمبر علیه السلام ورته چې پلانیا د الله په ذات مې دې قسم وي که چېرې تا دا تلاوت بس مول نه نو مدینې خلکو ټولو به دا فرشتې نه دي او ورته وفرمایل وی فرشتي قرآن اورېدو ته دومره خوشحالېږي کله چې د الله یو بنده د قرآن تلاوت کړي دا فرشتي ترې راپټ شي ټول وي څنګه چې کبینه بچی په کبین باندې پټ دومره پټ شي چې تر اسمانه پورې ورسي او چې کوم ورته نږدې هغوی د قرآن څوک د قرآن تلاوت کوي تاریخي که هر څوک وي د هغه په شونډو باندې خپل شونډ د فرشتو قرآن ډېر خوښ ډېر خوشحالېږي ورته. ځکه الله رب العزت د قرآن د حفاظت ذمواري اخیستې ده. او بله وجه چې الله رب العزت څنګه رسول الله مبارک وجه الکائنات پیدا کړی دی دغسې الله رب العزت قرآن مجید بقاء الکائنات پیدا کړی دی. دا قرآن الله رب العزت د ټول کائنات د سیزونو د مخلوقاتو هر قسم سیزون مرس کوپس اسمان ځمکه د ټول سیزونو روح الله قرآن ګرځول. بقاء الکائنات قرآن باقی دی کائنات باقی قرآن ختم کائنات ختم. ځکه الله رب العزت د قرآن د حفاظت ذمواري واخیسته. رسول الله مبارک فرمایي وی کله قیامت ته نږدې د ټولو نه مخکې خانقاهه به اوچت کړی شي. خانقاهه به اوچت کړی شي. مسلمانان په چغو چغو به ژاړي چې او ربه
رب تاسع رسیدو دپاره دا یو وسیله وه رب موږ دې خانه کعبې ته به رالو موږ ته به سکون حاصل شو زموږ بېقرار زړونه چې کوم دي هغو ته به قرار ملاو شو او رب تا موږ نه دا وسیله هم اوچته کړه ډېر خفه وئ مسلمانان په چغو چغو به وژاړي نو بیا به مسلمانان به راځي واپس کورونو ته وی خانه کعبه خو اوچته شوله موږ سره د الله کلام قرآن خو باقي دی هر یو کس ورباندې وایي زه چې دا قرآن وګورو قرآن هم د الله کلام دی او الله سره نسبت دی او کله چې مسلمان کور ته راشي او قرآن کولاو کړي صفا پاڼې وایي قرآن وکتل شوي وإذا زلزلت الأرض زلزالها إذا السماء انشقت د دنیا نظام چې کوم درهم برهم بشي زلزلې به راشي اسمان به ټوټې ولې روح چې کله روح ختم شي جسم قادر ځکه الله رب العزت قرآن حفاظت ذمہواری اخیسته انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا وځي وخت خلک تاسو په ذهن کې راځي سوال به راځي تاسو ذهن کې به سوال راځي چې روح خبرګه مو الله پاک خدا دې ویلي چې انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون چې باید قرآن نازل کړي او قرآن حفاظت وکړو او الله ذکر ویلي سبب ذکر او تورات هم الله ذکر دی کنه تورات الله ذکر دی کنه انجیل هم الله ذکر دی زبور هم الله ذکر دی نو دې کوم قرآن د فضیلت حاصل نشو علما ناس دي یو څه دي یو نزلنا دی یو انزلنا دی نزلنا او انزلنا یو باب افعال یو باب تفعیل نه بس دې په تاسو نو کوی ساده الفاظو کې کوی نزلنا مراد هغه ذکر دی چې کوم لږ موقع مناسب نازل شوی هغه مراد قرآن دی چې پته یې ساده او انزلنا مراد هغه ذکر دی چې هغه دفعه واحده یو ځل نازل شوی د پته ولګی دا چې الله پاک موږ کتابونو دې وایي دا څه څه قرآن بیا تاسو په ذهن کې سوال راغی چې وایي پولیس تاسو وایي چې انا انزلناه فی لیلۃ القدر دلته هم لفظ انزلنا له چې خدای وایي چې او دما بندګانو دا عظمت والا کلام دا شرافت والا کلام دا عزت والا کلام چې کوم دی دا هم نازل کړل په مبارک ليله القدر شپه کې کنه نه ليله القدر